السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو، په تیر درس کې مونږ د حروف تهجی یو تقسیم کړو چې په هغه تقسیم کې حروف تهجی په درې قسمه باندې وو. یو هغه حروف چې هغه همیشه د پاره په درون आवाज او په ډکه خوله سره ویلې شو، هغه حروف او حروف دي او هغه ته حروف مستعلیه ویلې شي. یو خا، صاد، ضاد، طا، زوا، غین، قاف. دغه او حروف دا همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویلې شي، دي ته حروف مستعلیه ویلې شي. او بل حروف شیبه مستعلیه هغه درې دي چې هغه هم کله باریک ویلې شي او کله په درون आवाज سره ویلې شي. الف، را او لام. د دې هر یو خپل قاعده وي چې کله دا باریک ویلې شي او کله په درون आवाज سره. نو د الف دا قاعده مونږ ویلې وي چې کله د الف نه مخکې حرف د حروف مستعلیهونه، یعنی د هغه حروفونه چې همیشه د پاره په ډکه خوله باندې ویلې شي، حرف راغله نو الف هم په درون आवाज سره ویلې شي. او که د دینه مخکې هغه حرف راغله چې همیشه د پاره باریک ویلې شي، هغه 19 حروفونه یو حرف راغله نو الف هم باریک ویلې شي، په درون आवाज سره او په ډکه خوله سره باندې شي ویلې. دا د الف قاعده وا. او لام په لفظ الله کې پور ویلې شي، په ډکه خوله باندې ویلې شي او نور باریک ویلې شي. خو په لفظ الله کې کله دا په ډکه خوله باندې ویل پکار دي او کله باریک. نو د هغه قاعده دا ده چې کله د لفظ الله د لام نه مخکې زبر یا پیش راغله نو بیا به د لفظ الله لام پور ویلې شي، په ډکه خوله باندې به ویلې شي. او که د لفظ الله د لام نه مخکې زیر راغله نو بیا به باریک ویلې شي. د پور مثال لکه الله، الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد. او د باریک مثال لکه لله، فی الله. دلته کې د لام نه مخکې زیر راغلی. نو په نن درس کې به مونږ د را قاعدې وایو. را کله باریک ویل پکار دي او کله په درون आवाज سره ویل پکار دي. را باندې چې کله زبر راغله، را د پاسه چې کله زبر راغله یا کړه زبر راغله یا پرا باندې دو زبر راغللو یا په پیش راغله یا دو پیش پرا باندې راغلو یا الټا پیش پرا باندې راغله، په دې ټولو صورتونو کې برا په ډکه خوله او په درون आवाज سره ویلې شي. لکه مثال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. را باندې زبر دی، په دې ځای کې را پور ویل پکار دی په درون आवाज سره. دارنګه ولا اله غیرک، را باندې پیش دی نو دلته کې را په درون आवाज سره ویل پکار دی. لا اله الا الله محمد رسول الله، دلته کې هم را پور ویل پکار دی، را باندې زبر دا رسول الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دلته را پور ویل پکار دی په درون आवाज سره په ډکه خوله سره. بسم الله الرحمن الرحیم، دلته پور ویل پکار دی ځکه په دې باندې زبر راغلی دی را باندې. او را د لاندې چې کله زیر راغلی و نو بیا به را باریک ویلی شي، یا د را د لاندې دو زیر راغلی و را به باریک ویلی شي. یعنی حرکت د را د لاندې و نو بیا به را باریک ویلی شي. لکه مثال کے طور پہ غیر المغضوب علیہم، غیر دلته کې به را باریک ویلی شي، په ډکه خوله او په درون आवाज سره به نشي ویلی ځکه را د لاندې زیر دی. د حروف تهجی اولنی تقسیم شو. په دې تقسیم کې حروف تهجی په درې قسمه باندې وو. یو هغه حروف چې هغه همیشه د پاره په درون आवाज سره ویل لازم دي، هغه او حروف دي، هغه ته حروف مستعلیه ویل شي لکه څنګه چې تاسو پیژندلو. او دویم هغه حروف چې کله باریک ویل شي کله په درون आवाज سره ویل شي، هغه درې حروف دي، هغه ته شیبه مستعلیه ویل شي.
او دریم هغه حروف چې هغه همیشه دپاره باریک ویلی شي هغه 19 حروف دي ټوله دا د حروف تهجی اولنی تقسیم شو. په دویم تقسیم کې حروف تهجی مخارج به انشاءالله پیژندلی شي هغه په آینده درس کې وایو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.